اچولې دي بلپونه ډېر ولګوه کور ښایسته کې جنډې ولګوه دغه الټه اسراف کې په دغې به در سره الله حساب کوي د قیامت په ورځ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اسراف کوونکي دا د شیطان رونه دي دا دومره بلپونه دي لګولي لکونو پیسې تباه کوي په دې ربیع الاول کې راشه په دغې پیسې دي یو څوک به یو یتیم به نهرو د شوی کپړې به نه وي پیزار به نه وي هغې ته به روټۍ نه وي میلاو شوې راشه په هغې ولګوه یو څیز د قرآن نه دی ثابت احادیثو نه دی ثابت اجماع د امت نه دی ثابت د قیاس شرعیه نه د امام د مجتهد نه دی ثابت د مجتهد د اجتهاد نه دی ثابت دې څلورو دلایلو کې نشته دی خیر القرون کې نه دی شوی نبي علیه السلام صحابو تابعینو دور کې نه دی شوی ته کې دغې ته او دین یې ګڼې دې ته بدعت ویلی کېږي ته کې هغوی نه دی کړی او دین یې نه ګڼې دې ته ویلی کېږي رسم او محترم رسول الله صلی الله فرمایي کله چې قوم کې یو بدعت شروع وایي هغه سادهګان چې داسې محفل ته ناروا وایي نو تاسو د هغې نه تپوس وکړئ ورته وایي چې ناروا باندې دې نه پرېږدم ناروا خو ډېر څیزونه دي ناروا ورته وایي کفر یې ګڼي یا شرک یې ګڼي چې دا نارواو کې هغه اعلی مرتبه ده او که نه حرام یې ګڼي او که مکروه یې ګڼي څه ورته وایي آیا کفر دی حرام دی او که مکروه دی په یو هم نشي ورتلی چې په کوم یو باندې ورغلو دلیل به ترې نه غواړي که وایي چې کفر دی او شرک دی نو ورته یې میلاد مناول دا خو توحید دی بنده چې وي د هغه میلاد به خامخا وي میلاد خو د باری تعالی نشته موږ چې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم میلاد تاریخ پیدایش مناوو دې کې شرک او کفر د کومه راغو مونږ خو دا خبره ثابتوو چې دا پیدا شوی دی دا مخلوق دی خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نور یې کل واړه صفات دي په رښتیا په دې خو دین نه ورځي چې کفر ورته ووایي د دې غټ اعتراض سي یاره دا ثابت نه دی دا ثابت نه دی نو یو روایت العدم وي یو عدم الروایت وي روایت العدم په شریعت کې دلیل وي عدم الروایت په شریعت کې دلیل نه وي کدی وی ثابت نه دی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه بذات هزارها اشیاء ثابت نه دي په دې امت کې رایج دي بالفعل به د هغه نه یو کار نه وي ثابت بالقول به د هغه نه ثابت وي ته به د هغه فعل ته نه ګورې هغه کله کله د یو کار پرېښودل شفقتا علی الامه امت باندې د شفقت د وجې کړی لکه د ماسخوتن منځ ناوخته هغه ویل لولا ان اشق على امتي لامرتهم بتاخير العشاء الى ثلث الليل کچرته ما سره دا یاره نه وي چې زما امت باندې به سخته شي ما به دې ته امر کړی چې د ماسخوتن دا مونځ دا ثلث الليل ته رستو کوي ځکه ورته امر نه کوم چې هسې نه دې باندې سخته نه شي هغې مبارک مسواک عند کل وضو یا عند کل صلات د هر منځو د هر اودس په ټیم کې د مسواک استعمال باندې امر چې د مبارک نه دی کړی یا بالفعل ته نه دا علی الدوام ثابت نه دی دا ولې شفقتا علی الامه امت باندې د شفقت د وجې نه هر کار کې د هغه د فعل مطالبه مه کوه یعنې زه هزارها اعتراضات لرم نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په تمام عمر کې مړي ته غسل نه دی ورکړی تاسو مړي ته غسل ورکوئ که نه ورکوئ اوس یو مولا صاحب راپاڅي درته وایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مړي ته غسل نه دی ورکړی نو د هغه نه ثابت نه دی او هغه نه دی کړی دا حرام دی او دا مړي همداسې بې غسله په قبر ورمنډي کم عقل بني څه کم عقل بی اذان او اقامت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بالفعل نه دی کړی اذان رسول الله مبارک نه دی کړی عبدالحی لکنوي صاحب په خپله فتاوه کې دا لیکلي اقامت هغه نه دی کړی اوس که یو سړی وي دا هغه نه دی ثابت هغه نه دی کړی کم عقل بني او یا د هغه یو فعل دلیل کې نیغ نیغ کړي چې دا هغه کړی زه به دا کوم هلکه هغه ډېر افعال کړي د هغه خصوصیات دي هغه ډېر افعال کړي تعلیم لپاره یې کړي د ماسپښین مانځه کې رسول الله مبارک جهر کوي صحیح حدیث دی د ماسپښین مونځ دا مولوي صاحبان پټ کوي که نه کوي اوس د ماسپښین مونځ کې په زوره قرت ولې نه کېږي دا خو د نبي علیه السلام نه ثابت دی که نه کوه که نه ماسپښین مونځ ولې پټ کې نو دا دې ته افعال تعلیمي وایي نبي اکرم صلی الله علیه وسلم چې د ماسپښین مونځ کې جهر کوي ولې کوي چې رستو صحابه زمانه زده کړي چې محبوب د ماسپښین مانځه کې فلانې صورت لولي چې بیا دین د ماسپښین مانځه کې دا صورتونه زده کړي او دیم دا لولي
هغه ډیر کارونه د تعلیم دپاره کړي، ډیر کارونه د هغه خصوصیات دي، ډیر کارونه هغه کړي وروسته منسوخ شوي، لکه یو د هغې نه رفع الیدین راواله، هغه نه مکي زندګۍ کې ثابت دي. څوک به یو مدني روایت دا پیدا نه کړي چې د مبارک مدینه منوره کې یو ځل رفع الیدین کړي نه دي شي، که یو غیر مقلد مدني زندګۍ کې صرف یو ورځ د یو مونځ رفع الیدین ثابت که زما دا زبان دې کټ کړي. لږ به نور هم ورخوږ شم، ورته به اسانه کم. عشره مبشره هغه لس صحابه چې د مبارک په دنیا کې د جنت زیری هغې ته ورکړی، یا هغه څلور صحابه کرام چې مسمه دي په خلفای راشدینو سره، د دغې څلور خلفای راشدینو نه یا د عشرو مبشره نه په مدني زندګۍ کې د یو صحابي نه دي رفع الیدین ثابت کړي د دې پړې زموږ غاړه. صحیح ده، محبوب کړي، مکه موظمه کې کړي، وروسته بیا منسوخ شوي. نو دا دلیل ګرځول چې هغه کړي و هغه نه دي کړي، وایي هغه کړي دي، دا د کمقلو خلکو خبرې دي. قرآن کریم باندې دا کم اعراب چې ګورئ، زبر زیر پیش، دا د صحابو زمانه کې نو، دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په زمن کې نو. دا وروستو حجاج ابن یوسف صاحب هغه چې سوچ وکړو چې دا قرآن کریم یوازې عربو ته نه دی راغلی، دا به عجمو کې هم تقسیمیږي، عجم به هم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا پاکه کلمه په زبان باندې وروړي، د قرآن کریم تلاوت به کوي. که دا اعراب په عجمو توان نه چولی شي، عجم خو به د قرآن سره ډېر ظلم وکړي، هغه به ډېر غلط لحن سره قرآن کریم لولي. بیا نو بیا یې علماو قرا مجودین را جمع کړل، نوحات را جمع که او قرآن کریم باندې زبر زیر پیش وکړل. که یو سړی دا وایي چې یاره خیر القرون کې یو کار نه، یا د صحابو زمانه کې یو کار نه، یا د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو کار نه، هغه ناروا بدعت دی. میلاد په دې شکل د صحابو زمانه کې نو، فلهذا دا بدعت دی. هغه ته وی پلیټ راواله او چمچي راواله، قرآن کریم نه بیا دا زبر زیر پیش دې تم کېنه، ځکه وایي چې دا هم د صحابو زمانه کې نو که نه، دا خو مرستو شوي دي که نه. د جومات محراب دې بیا ونړئ، ځکه دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او د صحابو زمانه کې د جومات محراب نو، دا دنګې دنګې منارې په جوماتونو یې جوړې کړي. آیا دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وي؟ نو دغه اعتراض چې درته دې کوي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه دی کړی، صحابو نه دی کړی، او د هغې مینه زموږ نه زیاته وه، هسې وایي. تاسو میلاد شریف څه ته وایي؟ مونږ و تاسو په دې خپل عرف کې، عرف عام کې میلاد النبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام د صفاتو د بیانولو محفل ته وایو، مونږ دې ته میلاد شریف وایو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپله د خپل صفاتو د بیان محفل جوړ کړی، صحابه کرامو په هر مجلس کې د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم صفات بیان کړي، همدغې ته مونږ میلاد وایو که نه. نو ورته وی چې ناروی ګڼي، آیا کفر یې ګڼي؟ نو په دې هم نه ورځي. او درته وی چې حرام یې ګڼم، نو حرام هغې ته وایي چې هغې کې نهي په دلیل قطعي سره ثابتي، او دلیل قطعي مرتبه اولا کې قرآن دی، بیا حدیث متواتر دی، بیا اجماع ده. ورته وی د قرآن کریم داسې آیت پیش که چې هغې کې میلاد ته ناروا ویلي، که د کراچۍ نه تر لنډي کوتل او تر تورخمه منډه ووایي نشي پیدا کولی، او نه داسې آیت قرآن کریم کې شته. هسې به درته هوا جنګوي، د دې کار هم دغی د بوت باره کې نازل آیت رالی په اولیه و انبیه وی چسپانی، او د مشرکانو باره کې نازل آیت رالی په مؤمنان وی چسپانی. او د میلاد باره کې منع نه قرآن کې شته، نه حدیث کې شته، نه کوم صحابي تابعي ته منع کړې ده، بلکې د دې امت مشرانو او د دې امت ذموار خلکو او مسلم او ثقه بالاتفاق هغه ثقاتو خلکو داسې محفل ته ښه ویلي دي، تحسین ورته کړی، مستحب ورته ویلي. که په حرام ورغی چې حرام دی، دلیل قطعي ترې نه وغواړه په منع او نفي کې نشي پیش کولی. او که درته وایي مکروه دی، نو مکروه هغې ته وایي چې دې کې نهي مع العارض راغلي، نو نهي پکې د سره شته نه، او چې عارض راغی نو بیا وایي کراهت تحریمي اخلي او که تنزیهي اخلي. او لالاګان دي په دې پوهېږي هم نه، او بعضې ورکې د دې مراتبو قایل هم نه دي، وی دا د فقهاو اختراع ده. نو نه کفر دی او نه حرام دی او نه مکروه دی، بلکې دا مستحب دی. دا یو ښه محفل دی، بهترین محفل دی.